زموږ په معاشره کې یو لوی انتهایی بګاړ هغه د خور دی او ډیرو خلکو چې کم دی شیطان په دې باندې زموږ د ذهنونه چې کم دی هغه نیولې دي. هغه خبره ده چې یاره دا خلک وای د شپې چې کم دی هغه غانې بجانې اوري، فلمونه اوري او له لعب کې چې کم دی هغه مبتلا وي. که تاسو ته وکړي چې یاره روکې دا ولی رمضان مبارک ته دا سيزونه مکوه، نو جواب درته دا درکې چې یاره روزه خو چې کم دی هغه د ورځې وي، روزه هغه د ورځې وي. اې د الله بنده ته چا وی چې روزه صرف د ورځې وي؟ دا پوره میاش الله جل شانه د برکت والا ګرځولې ده. بل زمونږه عزیزانو په دې معاشره کې دا درزیان ټیلران دارونه چې کم دي مونږ په خپل هم دالې دلی دي. دوی ځان ته چې کله دوی دکان کولو کې د شپې نو ځان ته موبایل ولګي، میوزیک چې کم دی هغه ولګي او جوړه ګنډي کار خود دوی اسیم کیږي. خو لیکن که دوی ته وی چې روکې دا بن کا غوي شیر دې سره زمونږه بس دا ذهن لک په سکون کې وی او سمن غلط خبره درته و کې شیطان چې دوی ته څه خودلی وي هغه خبره درته و کې. نو عزیزانو دا سيزونه نه دی کول پکار. دا صد د الله جل شانه عذاب ته چې کم دی هغه دعوت ورکول دي. د الله جل شانه عذاب ته دعوت ورکول دي. دا میوزیک ته اوري دا پر رمضان مبارک کې دا شپې خو انتهایی د برکت والا شپې دي، انتهایی د برکت والا. نو عزیزانو دا سيزونه چې کم دی هغه نه دی کول پکار. الله جل شانه نبی رسول الله د دې سيزونو د توړ د پر را لېګلو او مونږ دومره شیطان مونږ ته په ذهن باندې دومره مهنت کړي دی چې نبی رسول الله د دې د توړ د پر الله جل شانه را لېګلو او مونږ د دې جوړ کولګیو. نو عزیزانو کار خو تاسو اسیم کیږي د دې په ځای ته ذکر اسکار کوي او په دې له لعب نه چې کم دی اغزان ساتي.